कतुनको د وګورئ زموږ سواد.com زه مراد علي خان کتونکو سواد کې چې نن موسم بیا خوشګوار شو ډېر زیاته ګلۍ وریږي ګلۍ ډېر زیاته وشوه چونکې اوس باران دی ګلۍ ډېر زیاته وشوه چونکې اوس ډېر زیات باران دی او باران وریږي تاسو ته لوغونده کې واو کته شه ډېر تیز باران دی سواد کې چې د بارانو سلسله بیا شروع شوه او ډېره زیاته د دې باران سره ډېره زیاته یخني شوه دې نه مخکې چې دا یو څو ورځې اسمان شین و نو ګرمي لږه سیوا شوې وه اوس چونکې بیا باران دی موسم ورسره بیا یخ شو د دې باران فائدې خو ډېرې دي یو خو موسم هم ښایسته شو او بل دا چې لاک ډاون دی په ټول پاکستان کې خاصتاً بیا په سوات کې نو خلک په کورونو کې نه کښېني ګرځي څوک کرکټې کوي ګراونډونو کې او څوک په بازارونو کې چکرې وهي د دې باران د وجې نه چې دی دا فایده وشوه چې کم از کم دا ګراونډونه داسې له اوبو نه ډک شو لکه څنګه چې دلته دا ډک شو نو اوس به خلک کرکټې مرکټې نه کوي او په کور کې به ناستي دا یو ډېر ښه کار وشو ډېر تیز باران دی تاسو کتی شئ دا وخت مخکې چې به کله چې باران شو خلک به زر راووتو چکرې ته بایپاس ته به لاړو چکرې به ووالي اوس چونکې لاک ډاون دی نو هر خلک چې ټول دی لاک شوی دی سواد کې چې نن ډېر تیز باران شو او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو ګوري نو هغه دې هم راسره شریک کړي چې هغوی کوم ځای کې دي د کوم ځای نه ناست دي او د هغې خوشا کې چې موسم څنګه دی همداسې په شړق باران وریږي او که نه او چې کله باران وریږي داسې ښایسته موسم وي نو بیا شاعران ملګري چې کوم دي هغې د دې موسم د خوندونه هم اخلي او خپله شاعري چې ده هغه پکې کوي او نور ډېر شاعران ملګري چې کوم دي هغه پکې شعرونه هم لیکي او څوک پکې وایي نری باران دی خو دا خو ډېر تیز باران دی او تاسو وینئ چې اوبه ډېرې زیاتې جمع شوې نو کتونکو باران ډېر زیات دی اسمان پړقېږي اسمان هم پړقېږي او هم ګړزېږي او باران ډېر تیز دی نو دومره تیز دی چې زه په چترۍ کې چې محفوظ نه یم زما پیزار لمده شو زما کپړې لمدېږي نو تاسو هم دغه موسم نه خوندونه واخلئ او د غرونو سرونه یې پناه کړي دي او ډېر تیز باران دی بس نو زه به خپل اوس دا ویډیو بنده کړم او تاسو چې کوم ځای ناست یې کمنټ ضرور وکړئ ووایئ راته چې تاسو د کوم ځای نه یې او هلته موسم نن څنګه دی تر دې نه خپل کوربه مراد علي خان له اجازت وکړئ د الله په امان